بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، اقبال خان یم او دا وخت موجود یم د بری کوټ په زمان خیل محله کې چېرته چې تاسو ګورئ دا ډیران تاسو مخکې هم لیدلی په دې باندې ډېر زیات ریپورټونه جوړ شوي وو چې دا د تېرو 10-12 کالو نه پروت دی. د دې ځي خلکو ته تیم ډېر زیات تکلیف و. سمیر خان ناسره موجود دی، هغو راغلی دی او دا ډیران چې دی دا دلته کې صفا کوي. د سمیر خان نه تپوس کوو چې دوی په څه وجه باندې دا ډیران چې دی صفا کوي او دې له پنډ چا ورکړی دی. سمیر خان دا راته ووایي چې دا ډیران خو د 10-12 کالو نه دلته پروت دی، چا ورته نظر نه دی کړی. ستاسو ورته څنګه خیال راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه خو مخکې ستاسو د ټیم ډېره مهرباني چې دې کوریج لرالی. که تاسو ګورئ دا لارې مونږ کولې په دې ځای کې بلې زمان خیلو کې ډاکټر صاحب دا منظور کړي، نو مونږ چې دا لارې کولې نو په دې کې دې ډیران ته زموږ خیال شو. ډاکټر صاحب ته موږ درخواست وکړو چې ډاکټر صاحب ټیک ته مونږ خو لارې کوو، خو دا ډیران ټول دې لارو ته راتاویږي او خلکو ته غټ تکلیف دی. نو د هغه د خدای پاک عزت نصیب کړي او هغه چې بالکل دا یو ضروري کار دی او هغه متعلقه محکمې ته فوراً هدایت وکړل او چې څوم نظر کېدی شي دا ډیران وباسئ. نو موږ له د ډاکټر صاحب ډېر زیات شکرګزار وو چې بالکل په یو ډېر شارټ نوټس باندې په دې باندې کار شروع کړو. پرون نابوز وتنګوي او نن تاسو وینئ د کیمرې په وسادت سره چې موږ نن سړی لګیا دی او دا وباسي. نو دا د ډاکټر صاحب پنډ دی او ډاکټر صاحب دا وینا کړل او دا د 10-12 کال نه پروت ډیران دی. او تاسو چې څنګه مخکې ووی په دې باندې ډېر رپورټونه جوړ شوي وو او موږ ته پرې خلکو تانې راکولې چې دا تاسو نه لرې کوئ او دا دی او هغه دی او ووټ رانه غواړئ. نو نن موږ د هغو هغه خبرې چې وې ګیلې چې وې انشاءالله ختم کړې او ډاکټر صاحب په ایکشن واخیستو او تاسو وینئ چې نن دا کار شروع دی. سمیر خان بله خبره به راته دا وکړي چې خلک دا خبره کوي چې یاره دوی د لارو کوڅو سیاست کوي او ټرانسفارمرو سیاست کوي او د دې کوي او د هغې کوي، خو خلک داسې قسمه کارونه چې دي لکه د دې ډیران نه د دې محلې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و، خو چا ورته څه غم غرض نه کوو. نن تاسو لګیا د دې خلکو دومره غټه مسله واروئ، هغې خلکو ته به څه میسج ورکوئ؟ نو هسې که تاسو وګورئ که هغه خط کار هم یو څوک کوي، لکه مثلا که تبلیغ هم کوي، نو په هغې تنقید کېږي او تنقید به لا اصلاح که وشي نو د هغې مونږ ویلکم کوو او هغه به مونږ صحیح کوو. نو که هر کار کېږي په هغې کې څه نه څه خبره راوځي، خو ضرورت ته دی یو سړي ټرانسفارمر دی، کوڅه ده، لار ده، نن چې تاسو وینئ نو خلکو ته تکلیف دی، نو دا کول غواړي نه. نو ټیک ته چې مونږ نور خبرې ټولې په میرټ او هر څه انشاءالله چې د حکومت روان دي، حکومت ښه یو ښه سټرینګ طرف ته روان دی، خو د کوڅه او د ډیران او یا ټرانسفارمر چې دی دا هم یو بنیادي ضرورت دی د خلکو، هغه د هغو نه تکلیف وي. نو په دې وجه که یو سړی چې زه نه کوم دا سیاست نو دا الریډي هغه کوي. ډېره مننه کتونکو. دا او سمیر خان چې تاسو د هغو خبرې واورېدې. دلته کې نور څه مشران راسره موجود دي، د هغو سره هم خبرې اترې کوو. قارالي زمان خیل راسره موجود دی، د هغو نه تپوس کوو. سر دا راته ووایي چې دلته کې دا ډیران د دومره وخت نه پروت دی، نو د دې ضدي خلکو ته یا تاسو ته څومره تکلیف و ځکه تاسو دلته کې اوسېږئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه به حیثیت د زمان خیل یو فرد و قارالي د ډاکټر صاحب خاص کر او بیا د محکمه ټی ام ای او بیا سمیر صاحب ډیر شکرګزار یم چې دا ډیران د 15 کال نه دغه شان پروت دی او چې باران وشي نو دا ټول دلته کې دغه ګن را بهیږي او ژمی بل دا لار هم ورانه بالکل ورانه. بیا ډاکټر صاحب ته موږ دغه وکړو، هغه دا لاره منظور کړه، دا وشوه. دا ډیران اوس که خیر انشاءالله لرې بشي، پاک بشي. بیا د دې ټیم هغه کم دغه چې دی انجینیر صاحب اسد صاحب دا هغه هم ډېر مشکور ولې چې هغه پکې ډېر ایکشن زر واخیستو. اوس دغه یو درخواست دی چې په دې د دیوال ورته هم وشي، بلکې ټیم دلته کې هغه خپل شی ولګوي، هغې ته ګن راځي غورځېږي، نو انشاءالله دا ډیران به بالکل بیا پاک پاتې شي او موږ د ټولو ډېر مشکور یو. مهرباني. سرجي دا به راته هم ووایي چې سمیر خان دلې یا ډاکټر امجد چې دی ستاسو په دې علاقه باندې هغو څومره کارونه کړي دي؟ نو زما خیال دی چې پخوا یو منسټر و هندو بل دی څه شی و، نو سخت هغې نه وروسته دلته موږ له چا کار نه دی کړی. دا 15 کاله شو چې ډاکټر صاحب راغی، دا لار منظور شوه، وشوه، دغه وشوه، هغه وشوه، دا داسې سراسر وشوه. دننه زمان خیل لارې تقریبا لږې پاتې دي، دا تقریبا ختم شوې او بیلیانې راته وشوې. دا دا څښا ډیران د عمر مطالبه دی خلکو چې یاره موږ ته ډېر تکلیف دی، څوک دغه نه و، دا وشو. نو انشاءالله روان دی، ډېر ښکلی کار کوي او انشاءالله نور به هم کوي. یو بل ملګری راسره موجود دی چې هغه د دې ځای اوسېدونکی هم دی او دلته کې پخوا کې دوکان هم دی. پرسیاب خان دا راته ووایي چې د دې ډیران نه تاسو ته څومره تکلیف دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 2009 کې وپېره موږ په دې باندې دغه ورکړو، خو چې دغه نه و کړی. اوس موږ د ډاکټر امجد صاحب او د سمیر صاحب او د ټیمې ډېر شکرګزار یو چې د دې په دې ډیرانې غور وکړو، دا یې پاک کړو. د دې نه خلکو ته دونه تکلیف دی چې دلته یو 2 جوماته دي،
چې خلک منزل ځي نو د معتبر درانده مشران یې پیسې په بره کړي او په دې لار نه په دې بله لار ځي. نو موږ د امجد صاحب ډېر شکرګزار یو چې دا یې دغه وکړو او اوس د مهرباني وکړي چې دې ته دیوال وشي چې د عمر بر دپاره محفوظ شي. موږ د ډاکټر صاحب امجد صاحب او د ټیمۍ شکریا ادا کوو. د دې ډیران نه ډېر خلکو ته زیات تکلیف و، بلې لار به څوک نه شول، ټوله کچره به په دې لار کې پرته وه. نو چې دا اوچت شي خلکو ته به هم فایده، خلک به ورته دعا کوي او چې د دې لپاره یو دیوال ووي دا به محفوظ پاتې شي نو خلکو ته به تکلیف نه وي. ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له راغلی. بیا د ډاکټر صاحب شکریا ادا کوو چې لا دومره دا کوڅې موسې مونږ ته برابره کړي. بیا دا ډیران د 11 کالو نه پروت دی، ډېره غټه ګندګي راښکړې. دا خو دا لاره اوس سیمټي شوله، دې سره لږ بره شو که نه دا ټول په دې کوڅو کې پرېته دي. دوکاندارانو ته هم تکلیف دی، مالیې والا ته هم که په دې لاره څوک ځي هم وایي لکه داسې. کتونکو د سمیر خان او د دیزي د وګړو خبرې تاسو واورېدې چې هغه د هغو دا وینا ده چې دا ډیران د 13-12 کالونو دلته کې پروت او اوس خو دا لارې چې کوم دي دا ټولې د ډاکټر امجد صاحب چې دی نو هغو سیمټي کړي. خو د دې نه مخکې دا لارې کچوي او دا ډیران چې دی دا په دې لارو کوڅو کې پروت او ډېر زیات تکلیف وتی خلکو ته. جومات ته به دې څوک نه شو تللی، په دې لاره باندې به څوک نه شو تېرېدی، نو ډېر زیات تکلیف و خلکو ته. د دیزي خلک چې دی هغه د ډاکټر امجد هم شکریا ادا کوي، د پاکستان تحریک انصاف د دیزي چې کوم تنظیم دی د هغو هم شکریا ادا کوي او دغه شان کارونه هغو ډیمانډ کوي چې دغه شانتې واړه واړه کارونه چې خلکو ته ډېره غټه فایده رسي دا دې جاري وساتلی شي. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه اقبال خان له اجازت ورکوي. د الله په امان.